خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. داود خيل قوم مشران دلته زموږ ناس ملکانان صاحبان قومي مشران سیاسي مشران علما زمونږه ټول السلام علیکم. دا چې کوم سپاسنامه وه او صدر سمکب اغراض او مقاصد مخې ته کېښودل یقینا چې دا ډېر بهترین دي او زما د دې نه دا هیله ده دا توقع ده چې انشاءالله دوی به په دې باندې پوره عمل پیرای او د دې قوم سره سره د داود خیل آهنګر قوم سره سره د باجوړ چې څونه اقوام دي انشاءالله د ټولو خدمت به کوي بلا تفریق. مشران ډېر ناست دي مقررین ناري هم خبرې کوي او چې کوم د دې اولی مقصد دی په دې قوم کې دننه به صاحب استعداد کسان ډېر زیات دي وس والا کسان به ډېر دي خو دې سره سره چې کوم نادار دي غریبان دي یتیمانان دي کونډې دي پکې هغه هم په دې قوم کې ډېر زیات دي چې د هغې بل څه اسره به نه وي. نو صدر صاحب ته د هغه کوم کابینه ده کوم فاونډیشن دی هغې ته به زمونږ هم دا ریکویسټ دي چې اول خصوصي چې کوم دی ټارګېټ دغه کړي چې په قوم کې دننه اولنی حق هم هغې په دې باندې دی ځکه چې کله موږ زکات صدقات خیرات کوو نو زمونږ د مذهب تعلیمات دا دي چې په کار زمونږ د خپل کور نه د خپل رشته دار هم شروع نو چې هغې کې څوک داسې ماشومان دي هلکان دي جنکۍ چې هغه سبق وایي او د هغې څخه چې کوم دی د پیسو د سکول د کتاب د یونیفارم وس نه کېږي چې تاسو د هغې دلته باقاعده سروې وکړئ کلي په کلي باندې ستاسو څونه خلک دی او په اولي فرصت کې تاسو هغې ته چې کوم دی د کاپي قلم د کتاب غم ونه وکړئ. بیا دې سره سره په دې قوم کې دننه به ډېر غریبان مریضان وي چې هغې به د هسپتال وس نه کېږي د ډاکټر وس به نه کېږي نو بیا پکار ده چې تاسو د هغې هم سروې وکړئ دلته د خپل د دې یونین په ذریعه باندې د دې تنظیم په ذریعه باندې چې د هغې دپاره د ډاکټر د دوایي نور چې کوم دی د هسپتال غم وکړي. د دې سره سره په دې قوم کې دننه به وړې چې کوم دی مسلې وي جګړې به پکې شوي ځکه چې کله کور غټ شي نو ظاهره خبره ده چې د وروڼو په منځ کې هم اختلافات راځي او موږ وایو چې کله دوه لوښي ولګي نو کړنګ خامخا کوي. نو په دې قوم کې هم چې کوم دی د پولي پټي تاوتریخوالی به په دې کې خامخا موجود دي. موږ پښتانه هسې موږ لږه د تر تر پورو دا کیسې به موږ کې لږې ډېرې دي د نورو قومونو په مقابله کې. نو پکار دا ده چې دا تنظیم درېیم کار دا وکړي چې د هغې نه چې کوم دی دلته زموږ سره په دې قوم کې ستاسو خپل مشران هم شته علما هم شته او زموږ سره چې کوم دی دلته ښه درانه پوهه تکړه ملکانان قومي مشران هم شته چې هغه د ځان سره والي د جرګې په شکل کې او دغه پرېجایم نه چې کوم دی واک او اختیار والي و هغه مسلې ورله هم ختمې کړي. بیا دې نه پس چې کله تاسو په خپل قوم کې دا خبرې دننه پوره شي د صحت تعلیم دا چې کوم دی روغې جوړې وشي نو بیا به ستاسو د بار قومونو سره دلته د پولي پټي د برید د غر د بل څه شي چې کوم دی مسلې بیا پکار ده چې هغه خبرې چې کوم دی د قوم سره د دې پلیټفارم نه چې کوم دی هغه خبرې حل شي نو دا به چې کوم دی د قوم ته بالکل امیډیټ او فلپورټ چې کوم دی دې ته ریلیف میلاو شي. زمونږ د انتظامي افسرانو اوس چونکې هغه اف سی آر ختم شوی دی هغه اختیارات زمونږ شته هم نه مونږ په هغه وخت کې ډېر څه کولی شو اوس به هم کوشش کوو خو په هر انتظامي امورو کې یا د انتظامي په حواله څه خبرې که د ډي سی په پارټي که د اے ډي سی صاحب وي که اے سی که د تحصیلدار صاحب وي نو د هغې زه تاسو بالکل سټیج نه چې کوم دی زه ستاسو چې کوم دی کمټمنټ کوم چې هغه به انشاءالله چې راوند د کلاک څه ټایم تاسو مونږ ته ټلیفون کوئ څه ټایم زموږ سره ملاقات کوئ کمي خبره یې ستاسو د بل چا څه خبرې او زموږ پکې د ناستې ضرورت وي نو انشاءالله مونږ به تاسو ته اویلیبل یو مونږ به تاسو چې کوم دی ډي سی هم روان دي نور مشران هم راځي د ستاسو ټولو چې کوم دی مشکور یم چې ما هم په دې کې د وینا د خبرو مقرره کړله او زه په دې ځای باندې ستاسو اجازت غواړم او زما څه خپل مسؤلیت هم دي څه امتحان مې دی هغې ته روان یم نو انشاءالله بیا به چې کوم دی ستاسو ملاقات کېږي او ستاسو نه به انشاءالله دغه تمه لرو چې دا چې کوم مثبت ستاسو سوچ دی دا به تاسو مخکې بوځئ او ډېر پرمختګ وکړئ. ډېره زیاته مهرباني.